ستړی مشه نازولو. اول درته یو کیسه کوم یا لطیفه کوم او بیا در سره د ممندو په حواله یو ضروري خبره کوم. ویل کېږي چې د 14 اګست ورځ وه، کچه غرمه وه او کالو 1940 او د پاکستان د ازادۍ اعلان شو. یو ځوان هلک په لار روان و چې ویې کتو نو یو مشر سپین ږیري په پټي کې یوه کوله کولبه یې تړلې وه. دا ځوان ودرېده، ورته ویې ښه چارې کاکا؟ هغه ورته ویې چار دې خرواره. وی کاکا ته خبرې چې نن پاکستان آزاد شوی دی؟ هغه کولبه ودروله، وی څه دي؟ وی پاکستان آزاد شوی دی. وی او کنه اعلان وشو پاکستان د خیره سره آزاد شو. کاکا ورته وی چې انګریزان لاړه؟ وی شو انګریزان هم لاړه. وی چې انګریزانو د ځان سره پټواري بوته؟ وی چې نه کاکا پټواري خو نه دی بوتلی. بیا خبرې پاکستان آزاد شو، زه خپل کار کوه، هغوی لې چوکه ورکړه. ممندو کې پرونه په غلنۍ کې په پریس کلب کې د ممندو د ټول ممند قومونو یو شریکه جرګه شوې ده، غونډه شوې ده، مجلس شوی دی او موضوع وه چې حکومت کومه فیصله کړې ده چې په ممندو کې د پټوار نظام رایج کوي چې د خلکو د جایدادونو هغه حدبندۍ تقسیم او هغه ریوینیو ریکارډ چې دی هغه برابر کړي، هغه جوړ کړي. په ظاهره خو دا ډېره زیاته خبره ده چې جایداد ډاکومنټ شي او یو ریوینیو ریکارډ برابر شي، ور چاته خپل حد براري وشي، حد برید معلوم شي. خو د دغه ځای مشرانو په دې ښکاره خپل دریځ ورکړی دی چې موږ په هیڅ صورت کې د پټوار نظام په ممندو کې نه منو، او که چېرته تاسو د پټوار نظام راولی او پټواري دلته راولی نو موږ چې د قبایلي ضلعو یا د جنسو چې کوم انضمام شوی دی بندوبستي علاقو سره او ضم شوي دي په پښتونخوا کې، نو موږ د سره دغه انضمام بیا نه منو، ځکه چې زمونږ د زرګونو کلونو نه دلته میشته یو او زمونږ جایدادونه په یو ساده قامیزه لار باندې په خپلو طریقو باندې د دې تقسیم کړی دی او موږ هر کس ته د خپلې ځمکې حد برید معلوم دی او موږ ته د پټواري یا د دې محکمې ضرورت نشته، ځکه چې پټوار دغه نظام او پټواري چرته لاړ شي هلته بډې رشوت شروع شي، هلته ظلم شروع شي، هلته غلط انتقالات شروع شي او هغلته په وطن کې خلک دا پټواران یو بل سره جنګي، لمسي، غلط کاغذونه ورکړي، غلط اندراجات وکړي، غلط حد براري وکړي او د هغې نه چې کومې دشمنۍ پښتنو ته مخکې جوړې دي په سلو کلونو جوړ دي او په درجنونو خلک پکې مړه دي، نو موږ ته بالکل دا نه دی پکار. او که ډیپټي کمشنر ممند زمونږ مطالبه نه مني نو موږ انضمام هم نه منو، موږ د هر قسمه سرکاري تقریبات نه بایکاټ هم کوو او موږ به یو مکمل سیاسي مهم هم چلو. په دې جرګه کې چې کومو قومونو ګډون کړو، د کومو قومونو مشرانو، نو په هغې کې ساپي وو، ساپي قومو، ساپیانو، خویزي وو، برارو، بازورو، پندني، کوزي ممند، ترخاني ممند، خدریزي، شاتی ممند او د دې نه علاوه نور ممند قبیلې وې. دې غونډې ته چې کومو د ممندو کومو مشرانو تقریرونه کړي دي نو په هغې کې ملک نادر منان، ملک صاحبداد، ملک همیش ملک، ملک اورنګزیب، ملک زیارت ګل، ملک موسم، ملک نوراجان، ملک میر افضل او د دې نه علاوه نور ګڼ شمېر چې دی نو قامي مشرانو. دې په خپلو تقریرونو کې ویلي دي چې د شر، د فساد او د جنګ اصل وجه چې دا نو هغه دغه پټواري دی. دغه پټوار چې چېرته لاړ دی نو هغه شر فساد جوړ کړی دی او موږ دلته
شر فساد نه غواړو. موږ په خپل قامیزه طریقه دا تقسیمونه کړي دي او که څه راځي موږ یې کولی شو. موږ ته بخښنه راکړئ، موږ نه غواړو. بنده سوچ کوي چې د 21مې پیړۍ ته وګوره، جمهوریت ته وګوره، جدید ریاست ته وګوره، دنیا ډیجیټلایزیشن طرف ته لاړه. ریونیو ریکارډ هم ډیجیټل شو، په هند کې شروع شوې وه، په دې منطقه کې، په پاکستان کې او زموږ په صوبه کې ډیجیټل شو ډېر ریکارډ. اوس هغه ډیجیټلایزیشن ټیک دی یا غلط دی یا په هغې کې څه شوي دی جدا ده. خبره دا ده د سوچ مقام دی چې د یو سرکاري سہولت نه د یو سرکاري محکمې د استفادې په ځای د قام خلک راغونډېږي او وایي چې موږ ته دا نظام نه دی پکار. د دې نه دا پته لګي چې زمونږ نظام څومره غیر نماینده دی، څومره غیر انساني دی، څومره غیر اخلاقی دی، څومره هغه د ظلم یوه کارخانه ده، څومره هغه د کرپشن یو لویه ذریعه ده او په معاشره کې د سکون او د راحت او د سہولت په ځای سرکاري محکمې او سرکاري ادارې نن د اذیت او د یرې او د دنګې فساد باعث دی او قام په ځای د دې چې شکرګزار شي د ریاست چې تاسو موږ ته یو سہولت راکړه، نو ریاست ته باقاعده مطالبه کوي او ورسره سنګین نتایج چې دې د هغې اظهار کوي او ورته سنګینې دړکې ورکوي. نو دا هغه وخت دی چې پالیسي سازو ته، حکومت ته، ریاست ته او ذمهوارو خلکو ته یو ذره په خپل ګریوانونو کې کتل پکار دي چې آیا دی ټیک دي او که ولس ټیک دی. همدې خبرو سره اجازه غواړم. الله پاک.